الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. در رمضان المبارک نن درېیمه ورځ ده او د رمضان المبارک د میاشتې دا لومبنۍ جمعه ده. هسې خو تمام ورځې د جمعې باره کې راځي چې الجمعة سید الایام، چې د جمعې ورځ دا د نورو ورځو سرداره ده. هفته، اتوار، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. نو د دې اوو ورځو کې دا سرداری چې ده دا د جمعې ورځې ته میلاو شوې ده. او بیا 11 میاشتې دي. نو په 11 میاشتو کې 12مه میاشت د رمضان المبارک، نو په 11 میاشتو باندې دا سرداره ده او دا سرداری ورته میلاو شوې په څه ده چې یو خودی کې د رمضان المبارک خپل حکم دی او بل په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی قرآن نازل کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله تبارک وتعالی په دې میاشت کې مکمل قرآن نازل کړی دی. په 27 رمضان المبارک باندې راغلی د دنیا ته. نو د دې میاشتې 2 ډګریانې دي، 2 خشته غټ صفات دي. بل مونږه مسلمانان چې 2 رکعات نفل دې میاشت کې کوو، دا الله په فرض مونځ باندې بدلی، او چې بیا خپل فرض مونځ ادا کوو نو وایي هغه راله په 80 فرضو باندې بدلی. اوس که دغه مونځ مونږه جمع سره ادا کو او مسواک هم کړی دی نو 25 منځونو باندې بدل شو. او که مسواک هم نه دی کړی، چې مسواک هم نه دی کړی 25 منځونه، او که مسواک هم کړی دی په 10 سردام کې نو بیا وایي 27 منځونو باندې دا یو منځ بدل شو.
او بیا وای چې کوم مسجد کې جمع کې او هغه جمعات کې د جمعې منځ ادا کیږي وای د جمعې د مانځه د وجې نه وای هغه جمعات کې یو رکعت په 1500 رکعتونو باندې بدلیږي نو یو رکعت 500 رکعتونو باندې بدل شو او بیا که امام دی او که مقتدی دی او پټکی وخل دی وې د منځ په 70 منځونو باندې بدلیږي او که شرط بیا مونږ ودونه کړی دي نکاح مو کړی دا نو زمونږ یو رکعت د نکاح د وجې نه په 1000 رکعتونو باندې بدلیږي اوس دا چې کوم د منځ حیثیت ته چې د هر یو عمل سره د حیثیت برکیږي لګیا دی بیا د واده 1000 رکعت په یو رکعت د پټکی منځ او یا منځونو برابر مسواک والا منځ 27 منځونو برابر جامع مسجد کې یو رکعت په 1500 رکعتونو باندې چې موږ دا ټول نه یو ځای کوو صرف هغه منځ یو ځای کې چې په 27 باندې بدل شوی دی نو سلور رکعتونو چې ضرب ورکو نو وایي 54000 رکعتونه شو 54000 رکعتونه بیا دې سره د نکاح د وجې نظر نور جمع کا د پټکی والا وسره بیل جمع کا مسواک والا رکعتونه بیل جمع کا او بیا دا یو رکعت د جامع مسجد د وجې نه 1500 رکعتونو باندې بدلیږي نو د سلور رکعتو 2000 رکعتونه شو او چې 70 کې ولا ضرب ورکې نو بیا 54000 ته رسي او بیا چې د رمضان مبارک خپل هغه اویا درجې ورسره یو ځای کې نو دا د کروڑ نه خبره اوړي او رکعتونه موږ څومره کړي دي سلور نو دا د رمضان المبارک د میاشتې برکت ته او دې میاشت کې موږ سستی ونکو په دغه میاشت کې موږ ځان داسې ډیله نکو چې بس صرف پښمنۍ کوو او روجمات تم انتظاری فرض منظم داسې بیغوري غونتی اپناو کو نو دا مناسب نه ده د دغه میاشتې پر راتلو باندې چې کوم نعمتونه الله تبارک وتعالی روجدارو لور کوي کدا نارینه روزه نیولې ده او که زنانه نیولې ده په دې روزه باندې مال الله راکوي څه زمونږ د پنجاب ملګری مګي لکه چې آپ پشتو میں بولتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی دا غي د پاره چې کم احادیث دي دا به ورسره اردو کې وایو چې د دې غریبانو تم فائدہ ورسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الصوم جنہ روزہ مسلمان کے لیے کیا ہے ڈال ہے روزہ د مسلمانانو د پاره څه د ډال څنګه د جهاد میدان کې مجاهد سره توره ده نو ګس لاس کې سنیولې وی ډالې نیولې وی پاغه باندې ځان بچ کی یولس میاشتې موږ د شیطانانو او د شیطانانو تمام عملونه بچ کیدونه او چې بچ شوی نو بیا د روزي په ډال بچ شوی یولس میاشتې بیا د دې اثر زموږ بدن کې نو الله تبارک وتعالى دا موږ له یو داسې نظام جوړ کو چې د هغه نظام په وجه باندې یولس میاشتې بیا موږ مزه کوو د منځونو اجر او د حج او د عمرې اجر د زکات اجر او دغه نور اجرونه چې موږ یو ځای کوو نو د هغې اجر چې موږ له راکوي د فرشتو لاس باندې به راکوي واحد د رمضان المبارک اجر چې دی نو د هغې لپاره الله تبارک وتعالی فرمایي الصوم لی روزه د مسلمان ما د پاره ده او وانا اجزی به اجر الله خپل لاس باندې بدر کوم الحمدلله زمو خود الله د پاره عبادت ته منځ کو روزه نیسو ک نور عبادتونه کو زما او د ټول انسانانو د مسلمانانو مقصد څه دی چې الله راضي کو الله خوشاله کو نو دا روزي عبادت الله وی د دې اجر په خپل لاس تعالی درکوم الحمدلله نن درې روزه ده اس احساس نکیږي
که څوک وایي چې زه دې نه اوږې شم نه دې تږې شمه نو دې دروغ نه وایي دې څوکي دروغ نه وایي دوکه دې نه کوي غیبت دې نه کوي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي د ژبې شل ګناهونه دي او هغه شل ګناهونه لوی لوی په هغې کې لومبنی دروغ دي و چې څوک دروغ وینا شروع کړي وایي د ده خپلې فرشتې اسمان ته وتښتي او د ده د خولې نه یو قسم له بدبو روانه شي وایي که د دې بدبویۍ اثر الله دنیا ته ښکاره کو د یو انسان د یو منټ دروغو د وجې نه چې د لګیا دی دروغ شروع کړي او د دروغو وینا چې کوم بدبویي ده او هغه الله دی دنیا ته ښودل شروع کړي وایي قیامت ورځې پورې به شنه ګیا دی دنیا کې څوک ونه ګوري شین بوټی به څوک ونه ګوري نو الله د دې بلا نه خلاص کړي یو صحابیه وه لاس یې داسې موټی کړی دی خپل بچي ته وایي راشه راشه څه څیز دله در کومه ماشوم چې موږ نه راځي بیا چل کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې صحابي آواز واورېدو وایي لاس کې دې څه دي هغې صحابي لاس کولاو کو جي ای د الله پیغمبر لاس کې مې کجوره ده یو ده یا دوه دي لاس یې کولاو کو کجوره وه نبی علیه الصلاۃ والسلام د غصې او خفګان حالت کې دلته رګ به داسې رو پړسېدو وایي که چېرته تا دې خپل بچي ته دروغ ویل چې راشه سیسیز در کوم و لاس دې خالي و وایي ستا په عملنامه کې دروغ به لیکلی شوي و دا څومره لکه د احتیاط خبره ده چې ستا په عملنامه کې به څه لیکلی شوي و دروغ به لیکلی شوي و الله هم دې ته نه وساتي چې زه ویم چې اوږې دې نه شم تږې دې نه شمه نو پردي تاویلو ماویلو نه به ځان بچ کړي ته به نه اوږې کېږي نه به تږې کېږي انشاءالله دوه زنانه رالی روجي ماتېدو ته انتظار دی چې کله به ماتېږي یا د الله پیغمبر رسول نه شو دوه پیالۍ وله ورکې الټۍ ورکې وکړه په هغې کې تازه غوښې راووتې نبي علیه السلام وایي مونږ خو خوړلې نه ده غوښه نو څنګه ورکې راووته وایي تاسو قرآن کې نه دي لیدلي چې څوک د چا غیبت کوي ان یأکل لحم اخیه میتا دی دا سره لکه د مړ رور غوښې چې خوري نو دی خبره کې مونږ ته فایده څه ده نو زمونږ کمزوري مسلمانان د کمزوري ایمان د وجې نه غیبت اړو مونږ ته یو ګناه نه ښکاري دا دروغ ویل مونږ ته یو ګناه نه ښکاري نو په دې رمضان کې کم از کم دې دوو خبرو له چوټي ورکو او بیا دې باندې خپل نفس داسې ولړزو چې دا به بیا نه کې دا عمل به بیا نه کې نو د الله خزانو کې خو د یو خبرې کمی هم نشته دی خو بیا هم مونږ به د دې خبرو خیال ساتو مونږ څه وایو چې روژه مونږ کمزوري کوي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل و د بنی اسرائیل یو پیغمبر ته الله حکم وکړو چې ته د خپل قوم ته ووایه چې کله کله روژه نیسي یو روژه کله کله روژه دې نیسي وایي د دې روژې بدل کې به زه د دی له په دنیا کې بدن تندرست ورکومه د یوې روژې بدل کې او دا زمونږ څو دي پوره یو میاشت ده نو روژه څوک کمزوري کوي نه که کمزوري تا کې راځي بیا تا غیبت کړی دی که کمزوري په تا کې راځي تا دروغ ویلی دي که کمزوري راځي تا په چا الزام لګولی دی نو زما د روژې کمزوري چې تږې شومه اوږې شومه او زما روژه ما کمزورۍ طرف ته اړی نو ما صرف پښمنۍ کړې دی او ما صرف روژه ماتې کړې دی بیا ما د دې روژې خیال نه دی ساتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک صحابو ته څه فرمایي چې د بنی اسرائیل پیغمبر ته الله سووي کله کله یو روژه نیسئ او د هغې روژې بدل کې الله څه وایي تاسو له به زه دنیا کې ستاسو بدن له طاقت در کوم دا به تندرستي تا باندې به بیماري اټیک نه کوي زمونږ استاد محترم فرمایي چې د شوګر مریض روژه نیول شروع کی وایي د رمضان روژو سره د شوګر لیول ایکول شي برابر شي دا نه زیاتیږي او نه کمیږي خو چې غیبت او دروغونه او الزام تراشۍ نه پکې ځان وساتو نو انشاءالله اسانه ده چې د غیبت خطره دی بسوده شه خوب کوه
که چرته بیا د غیبت خطره ده تسبیح پیدا که اړوه سبحان الله الحمدلله الله اکبر آسانه خبره ده که اسم دل نه درځي نو الحمدلله رب العالمین قرآن دې نه دی ویلی وی دوه ځل چې الحمدونه ولا الضالین پورې تلاوت وکړي د دوه ځل او درې ځل وینا باندې د دوو قرآن پاک ختم برابر ثواب ستا عملنامه کې ولیکل شي نو څونه آسان وظیفې دي الحمد شریف مې یو ځل وویله بیا مې دوباره وویله او بیا مې دریم ځل وویله نو په درې ځل وینا باندې د دوه ځل قرآن شریف د ختمېدو ثواب الله زما عملنامه کې ولیکلو نو کار ګران خو نه دی که نه آسان دی الحمدلله چاته ورسره آیت الکرسی یاد ده الله لا اله الا هو الحي القيوم نو دا آیت الکرسی درې ځل وینا باندې د دوه ځل په وینا باندې د څلور ځل وینا د دې تلاوت باندې د دوه قرآن شریف ختمونو برابر ثواب ملاویږي نو آسانه ده که نه او مونږ وایو قل هو الله احد قرآن مې نه دی ویلی ناظره مې نه ده کړې دا سپینګیري زمونږ مشران حاجیان صاحبان زمونږ رونه بیګان خفه کېږي داسې ګوري دی جومات کې چې د روجې بیا شروع شي التم تلاوت ته خلک ناسي دی خو هم ناسي التم ناستي حافظان صاحبان په تراوو کې اورئ دا بعضې زمونږ مشران نوجوانان ډېر افسوس کوي دلته کې یو زمونږ ملګری دی په ګیره کې سر کې سپین لګېدلی دي لومبنی رمضان نه قرآن شریف را سره شروع کړی دی او اوس 11 بجې سوی راته وی چې ډېر سخت ارمان مې دی چې ته ما سره لږه خواري وکړه چې دا یو ختم دی یو میاشت کې وکړمه مې د تراویح ختم پورې ما سره لږه ګزاره وکړه بیا به زه تا نه روزانه 2 سپارې اورومه وی ډېر ارمان مې دی چې کم از کم دی رمضان کې یو قرآن شریف خو ختم کړمه نو چې چا ناظره ویلې ده قرآن یې ویلی دی نو هغه کم از کم په یو کال کې یو ختم خو کی کنه اسې خو درې راغلی دي چې په یو کال کې ما چې چا ناظري باندې قرآن ویلی دی بس مونږ ویلی دی او تاخ کې هم ایښی دی کم از کم 3 ځل په یو کال کې ناظري دپاره چې دی دا ضروري ده چې دی 3 ختمونه خو کی کم از کم بهرحال فقل چې چا قرآن نه دی ویلی نو هغه ارمان کوي چې کاش ما ویلی وي او داسې مې قرآن ته کتل او مام سبق ویلی نو په ژړا شي پرون هم کس ژړل چې ما قرآن نه دی ویلی دا به څه کېږي خدایه او چې چا ویلی دی نن سبق راخلم سبا سبق راخلم نو دا دومره لوی نعمت تا باندې قرآن پاک الله وویلو او تو دوباره تلاوت دپاره راخلی نه نو دا ګوره زمونږ کمزوریانې دي او قرآن دی میاشت کې نازل شوی دی دا میاشت چې دومره د بختور او د برکتونو نه ډکه ده او د مسلمانانو ګناهونه ورکې معاف کېږي نو وجه یې څه ده وجه یې خدای پاک هم دا جوړه کړې ده چې دې کې مې خپل کلام نازل کړی دی او څوک چې بیا خپل قرآن وایي الله ورته خپله غوږ ایږدي الله زمونږ قرآن اوري نو مونږ بله غلط فهمۍ کې پراته یو چې زما قرآن پاک کې غلطیانې دي اسې نه چې ما ته د ثواب په ځای عذاب میلاو شي دا شیطانی وسوسه ده ستا نفس ستا د لګې دوکه کوي د قرآن پاک تلاوت 3 قسمه خلق کوي یو هغه دي چې د کې د زده کولو ماده شته تجوید سره او زده کولو دپاره مجود قاری صاحب هم موجود دی او دی نه زده کوي دا ګناهګاره دی دویم نمبر دی زده کول غواړي خو استاذ ورته داسې نه میلاویږي چې تجوید سره قرآن پاک ولولي نو وایي دی د خپل تلاوت کوي دی به خدای نه ګناهګاری ځکه استاذ نه میلاویږي او یا دی شرمیږي استاذ ته کېناستی نشي نو خپل کم قسم تلاوت هم ته کې الله تا په دې نه نیسي الله په خپل کلام پوهېږي چې دا زما بندی څنګه وایي نو د دې ټکي د وجې نه خو قرآن پاک به نه بندو که نه که چېرې دا خبره د چا پړه کې وي نو دا دویم انسان مسلمان دی چې ده ته په زده کولو کې استاذ نه میلاویږي یا د زده کولو وخت کې شرمیږي ده چې کوم قرآن کم طریقې سره ویل دی بندی دی نه الله په خپل کلام ښه پوهېږي
دا ماشوم چې موږ نه څه غواړي او دله خبرې نه ورځي نو مم راکه. اوس په دې مم کې روټۍ هم ده او ارس دي، مور ته پته لګي چې دې څه غواړي. الله د پاره موږ دغسې ماشومانان یو، بندګان یو، کمزوري یو، کمزوریان زمونږ ډېرې دي، خو داسې به نه کوو چې بس چوټي ولا ورکو. او دریم هغه دی چې قرآن پاک زده کول غواړي، عمر یې سیوا دی زده کولی نه شي. دریم مسلمان هغه دی چې د عمر سیوا دی قرآن که ورته ښې زده کولی نه شي او نه ورته داسې استاد ملاویږي چې د ده په مزاج پوه وي او هغه ته قرآن وښیي، نو بیا د داسې خلکو دپاره وظایف دي. قرآن یې نه دی ویلی نو چې کم سبق دله یاد دی نو قل هو الله احد خو ټول راځي که نه مونږه دا صورت خو مونږ په دې خو مونځ کوو که نه. 3 ځل تلاوت کولو سره د یو قرآن د ختم برابر ثواب عملنامه کې الله زما ولیکلو. او چې رمضان کې مې ووي نو دا یو ځل قرآن مال الله 70 ځل په عملنامه کې د قرآن پاک ختمونه ولیکل. نو انشاءالله عمل به ورباندې کوو که نه. بهرحال د قرآن پاک په موضوع چې موږ څونه خبرې کو کمې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قرأ 200 آیة فی یوم و لیلة 200 آیاتونه چې څوک روزانه تلاوت کوي په شپه ورځ کې او دا سړی مړ شو چې کم قبر کې دی دفن کیږي نو د هغې قبر خاوند شو دی دی قبر سره 7 قبور اوه قبرونه ګیر چاپیره وی شفعت د سفارش په قبلیږي د دې اوه قبرونو دپاره. 200 آیاتونه یو کس ویلي او د اوه مړو ورسره نورې مزې شوي. وخفف الله العذاب او الله به عذاب کمی عن والده د مور او پلار نه چې 200 آیاتونه څوک روزانه تلاوت کوي. او وی ولو کان مشرکین کرد د مور پلار نه شرک هم شوي وي. سونه د برکت کتاب دی چې زما مور پلار نه شرک شوی دی 200 آیاتونه تلاوت روزانه کومه کم قبر کې زه دفن شم نو ما سره اوه قبرونو سفارش هم زما قبلیږي، زما مور پلار نه عذاب هم کمیږي. نو څوک د خپل مور پلار نه عذابونه کمول غواړئ 200 آیاتونو تلاوت کوشش وکړو که نه. 5 منځونه دي او تقسیم کو چې هر منځ پسې موږ 50-60 آیاتونه تلاوت کو پوره بشي، تنګیږو به هم نه او تلاوت به هم پوره کیږي. خو چې چاله الله قرآن ورکړی دی نو وایي دا چې کله مړ شو اذا مات حامل القرآن چاله چې الله قرآن ورکړی دی او دی مړ شو نو اوحى الله الى الارض الله د قبر خاورې ته ځمکې ته حکم کوي الله تأکلی لحمه ای د قبر خاورې د غوښه ونه خوري. نو دا ځمکه الله له جواب ورکوي قالت یا الهی ای زما پروردګاره کیف اکل لحمه ای الله څنګه یې غوښه وخورمه وکلامک فی جوفه ای الله ستا کلام د سینه کې دی قیامت پورې به سم سالم ساتي عذاب به ورته نه ملاویږي فرشتې به یې ډبوي نه لړمانان او ماران او تمام د قبر چې کوم عذابونو والا آلی الله جوړې کړي دي آ به یې نه خوري. نو ګوره چې چا قرآن ویلی دی هغه د قرآن ته شا کوي نه. انزل فیه القرآن الله قرآن دې میاشت کې نازل کړی دی او څوک چې بیا الف لام میم نه الحمد نه شروع کړي والناس ته ورسوي فرشته الله راولېږي او یې په تندي ښکل کړي او مبارکي وله ورکړي چې قرآن دې ختم کو. او بل حدیث مبارک کې راځي 4,000 فرشتې دې بیا د قرآن ختمېدو نه پس دعا غواړي یا الله دعا مې قبوله کړي ما وبخي ټول وبخي. نو دې چې کومه دعا کوي یا الله ما وبخي 80,000 فرشتې شاته د آمین وایي آمین یا الله وی بخي. دا ټولې ګټې خو زمونږ قرآن کې پرتې دي. بیا وایي زما مور پلارونه خویندې ټول امت مسلمانانو بخي ختم یې کړی دی دعا غواړي 60,000 فرشتې وایي آمین یا الله وی بخي. دا 80,000 فرشتو دعا به څوک اخلي چې چا زړه نه کېدو چې ختم ونه کړم نو انشاءالله نیت خو شته که نه. الحمدلله. اوس به راشو مونږه چې مونږ له په دې روجو الله څه راکوي دا کوم چې نیولي دي په دې باندې الله مونږ له څه راکوي. د فرشتو دعا او د یاقوت او د سونی چاندی نه ډک محل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
कि फरमाते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पड़ुम्बने रमज़ान बाणी अल्लाह द आसमानों दरवाजे को लाउकड़ी दी इला आखिरी रमज़ान द आखिरी रोजी पर बदा कोलावी भी उसला कोलावी दी द जुमा दरवाजे कोलावी दी उसको मुझ लना राजी नुसपे हाँ आसमान दरवाजे कोलावी दी जमुंग मुसलमाना रोजी इन्हें नहीं सिनुबिया बसको दाखो जमुंग अबिया आसमान दरवाजा अस कोलावदा इस मिमती जोड़ा नका ताले और सड़े ट्रेला उधरे दा ट्रेला दा पेसू ना डका द ट्रेली दरवाजा कोलावदा ज़गलावा और तो वह तकोरे दा से नासी अलग औरत न पैसे कना और दागा खबर हम ना उरी ज़्यादा मात सवई अलग दे पैसे उतकोरे खोला कना वो न ट्रेला कोरता बोझा ये ब्याह नासी गोगा नास्ते नो सड़े विदा असर वाला सड़े मात की खुदे ने एक बख्ता गुंडा ट्रेला डका दा पैसू ना ता तवई यौसा तो दा से गोरे और खुला जो वाजा कड़े दा तुकाने न राबेगी नो तासर ब्याह मंगसौ को अल्लाह विदा आसमान द रहमतुनु द जन्नतुनु दरवाजे में कोलाव कर दे दासे नास्ते नासियो तो पूरी तारा बेली वनेम खदे अल्लाह वही उगठा जन्नतुन वाखला जन्नतुन नेमतुन वाला और तुम राजी का और तुम नासी नासी सोले गुस्सा वर्जी कना माला गुस्सा राजी जो ट्रेलर में दे डक कदा पैसो ओड़े ना तास में कम दा ऐसे खबर को मा तस्वर के बस जोड़ा के चवाला दा नबिया माला गुस्सा राजी और कना बराजी कि अल्लाह दर तवई बखम दी अल शाब जन्नत की दरवाजे की खपकीदा द आसमान दरवाजे में कोई लाउकड़ी तो पर की वर्दन नशा द रहमतुन बारान में शुरू कर दी बारान ना दिलक उतरेगा और तो पटेगी नो अल्लाह बनूरम गुस्सकी कि दा जमा बदबख्त बंदा दे जमा खबर न मनी रोजीम निवली दी नो अल्लाह मुंग द आसमान दरवाजे को लाउकी उस दे दरवाजों की सशे दी इन दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा भी रमज़ान शरीफ की आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता। आखिरी रोज़ी पुरदा बंदी की ना और कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं कि रमज़ान शरीफ की रातों में से किसी रात में नमाज पढ़े मगर ये कि अल्लाह ताला इसके लिए हर सजदे के बदले में 2500 नेकियां लिखेगा। ध्वनिम ज़रा नेकई पयो सजदा बमाता मिलावेगी 2500 नेकियानी चिदा क़यामत पवरज बयो नेकई पसे गर्जम प्लार तबवे म बाबा माला नीकिरा का अब मा तवई बचे न दे पेजनम सो कि वो बाबा स्ताजवी यमा वो न दे पेजनम दून रोब दे दबदबदा दालना कहर और गुसदा प खुदे यकीन उक क जमा जहन के राजी चित जमाजवे प्लार बराजी और जुई तबवे ये यो नीकिरा कत मिजवी नहीं दास बव तगूरी माजगदी खराब दी लिए वने शवे जस्ता सिंगजवे शुमा द क़यामत दुमर रोबो दबदबो द अल्लाह कहर और गज़ब और गुस्सा दा तस खबर के यो नी की द कम से न दर कम दला कम से न पैदा कम ताल प्लार सरा बजगड़ कई न दे पेजनमा बिया वदा वक्त के बने क्या नो पस गरजू कना नो वलिदा रोजी मुंजु न खराबो पयो मुंज यवी सजदी ध्वनिम जरा द दो सजदो वसुमरशी 15 जरा और द सलूर सजदो वसुमरशी वही कना लस जरा ताला सोक पर सलूर मिनट बांधे 10 रुपये दर कई सलूर मिनट वसरा तेर के ये रुपये में दर कई वही माज करे खरा अत घंटे बकार के मजदूरी वाला मिलावीगी यो मिनट पे यो सजदा लगाओ असे हो यो मिनट न लगी 30 सेकंड के मुंग यो सजदा को नो पदवो मिनटों के मुंग ता 10 जरा ने कई मिलावीगी और मुंग अदा ने क्या ने नालू अदा से वतना से गुरु बे अल्लाह खफकीगी कना दानी क्या ने अल्लाह जमुंग नसीब की। और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक मकान बना देगा जिसके 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के लिए सोने का एक महल होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। उस अल्लाह तबारक व ताला उस यवर उजम नहीं बने दवी रुजी अजर ख़त्म न दे दद्वे में बसंग गई दद्रे में बसंग गई वही अल्लाह दिल पारा यो मकान द सुर याकूत न जुड़ की और द आग याकूत द मकान और महल और द जन्नत सु दरवाजे विली शपेत जरा 60,000 दरवाजे जमुंग द जुमात 3 दरवाजे दी और उस्ताद जन्नत ची यवरु जदिलानी वलिदा सरत द रसूल नदा और दागिश पेत जरा दरवाजों महल त मालिक शवे और हर दरवाजे तबियास वही
د سونی یو محل دی، هر دروازې ته زموږ د مسجد مین گیټ یو دی، بیا دننه راځي بیا دروازې درې دي، نو د هرې دروازې مخې ته به د سونی یو محل وي، دا به د چا وي چې چا پهله روژه نیولې ده، اللہ نے نصیب کی. اور بیا وہی رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلے روزہ دا چا چاوا دا ټول وکنه داسې څوک نشته چې خوري، خیر د که خوري هغه هم لاس اوچت کوي چې پکې پټ شي. الله نه خو نه پټېږي، مونږ به وایو چې ته پټ شي، مونږ به یې خیال وساتو. که څوک بیماران د بیمارانو نه وایم الله دې دا بیماریانې ته نه داسې ورکې کي چې په روغ صحت دې الله ماړه کې مونږ سره روجي ونیسي. اوس خو بیماران هم نه دي او بیا مته چل جوړ کړی دی، نو بیا د هغه مغفرت وشو. تاسو وایي خبره مو نه وي، حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا لومبنۍ روژه ونیوه الله والا د 11 میاشتو څخه د ټول عمر ګناهونه باندې جارو راخ که ختم شو. وایي الحمدلله یا الله زمونږ دا ګناهونه هم دا څنګه چې دې حدیث کې مونږ واورېدل مونږ نه یې ورجې او ختم کړي. اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت مانگتے ہیں. الحمدللہ روزہ مانی ولیدہ اور 70,000 فرشتی ڈیوٹے کہ اللہ لگولی کہ زما دی بندلا سغواڑا چې دا په ما وبخي. روزه خو موږ نیولې ده فرض ده که نه، اوس 70,000 فرشتي الله تبارک وتعالی زما او ستاسو ډیوټۍ کې ولګولې چې دې بنده له څه غواړه؟ د مغفرت دعا غواړه. ای الله دغې د فرشتو دا مغفرت مې نصیب کړي. بدقسمته خلک بیا هم دا د فرشتو دعاګانې نصیب کیږي نه. یا الله هغه بد نصیبو کې وانه چې او هغه بد نصیبو نصیبه مخه کې چې دا 70,000 فرشتو دعا کې موږ سره خدای پاک دې شریک کی. رمضان المبارک کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے. سجدہ میں یو لگولې ده او الله داسې ونه او بوټي راړه راکو په جنت کې. زمونږ کور خوښي که نه چې چمنې چمن ګیر چاپېره بوټي، دا زمونږ شوق دی، فواره پکې لګېدلي. جنت کې هم دا ټول نعمتونه دي، مشتبها و غیر متشابه. څه چې دنیا کې څنګه دي همدغسې به جنت کې خدا دیسي دي او هغه اصلي دي. خدای دا دیسي راله په اصلي بدل کړي. لنډه دعا وکړو خدای دا دیسي په اصلي راله بدل کړي چې داسې بوټی درته میلاویږي چې 500 کاله عبراني اس باندې سړی ناست دی او هغه ودرېږي نه او دمه نه خوري. 500 کاله دې سفر وکړي ستا د هغې ونې چې تا په رمضان کې سجده لګولې وه د هغې سوری ختم نه کړو. الله دې دا زمونږ نصیب کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بل محل تعالی بیا دا ملاویږي. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. اے رمضان شروع شوی درېیمه روژه ده که نه او 11 میاشتې زموږ جنت باندې کار روانو، ګلکاران فرشتې پکې لګیا وي جوړولې. فرشتې منځ کې تپوس کوي یا الله دا ولې؟ وایي روژه را روانه ده، 11 میاشتې پکې لا شته دی، روژه را روانه ده. زما مسلمانان بندگان به روجې نیسي، دا د هغې جنتونه دي. شا به یې رنګونه ورکوي، خشتۍ کوي، سونه پکې ولګوئ، چاندي ولګوئ او سرخ یاقوت پکې ولګوئ، هیري جواهرات پکې ولګوئ، دې کې تمام حورې او غلمان کېنوئ. دا څومره لوی نعمتونه الله موږ له راکړي دي. اور بیا په دې مبارک مہینے میں بندوں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے. جنت سوال کرتی ہے، جنت سوال کہ اے اللہ چې دا دونه فرشتي دي اړم کړي دي او خوري شوي دي او جوړی جنت، یا الله نو موږ له خو د دې جنت مالکان هم راکه که نه. چې کله موږ یو کور جوړ کړو هغې کې موږ څوک وانهچو همسایهدار یا پخپله، نو خشته رنګ روغن موږ کړي وي خو د انسان د بدن دا هوا چې په دې دیوالونو نه لګي نو وایي زیمې وکړو ټول ټیلونه لاندې را پرېوتي دي. ولې را پرېوتي دي؟ چې زما غوندې بختور انسان ورته تللی نه دی. زمونږ خو ډېر برکت دی خو ښکاري نه. خیر د تجربه وکړئ، یو کوټه جوړه کړئ او بنده کوي او انسانان ورته ځئ راځئ مه.
چې څومره خواري دې په باندې کړ د غونډه بلاندې پرتی کال پس ولی زه ورځم نه زما کمره ده نو دا جنتونه سوال کوي اے الله چې جوړ دي کو نو د دې مالکان هم راکا کنه د دې خاوندان هم راکا اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں اے خدا ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے اے اللہ جنتون مالکان یعنی منگلا او جنت وی مالکان بیا جنت کی چکمی حوری دی اغا غوری وی منگلا چا سر وادو کا کنا زمونگ سو خاوندان جوڑ کا چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشاور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں چی گناہ کبیرہ نکو نشاور شزنہ نخر استعمال نکو نو 100 حور سر دی روزانہ نکاح کی گی امونگ در یوی خزنہ دی دنیا کی تنگی طول جماعت کی ناس نیو التبا سلسل سر بدے وعدہ کی گی دا دی دنیا کی چی دا بدا آغی جنتی حوریانو سردار بی و داغین با پسل چند خشتی مزیدار بی اخلاق بی خی التبا تینا نتنگی گی التبا دینا خوزم نا او ورسر با روزانہ ستا دا یوی روجی سلسل حوری بدے مخامخ کی گی یا اللہ دا سدی دا ستا دا 1 نمبر روجی اجر دے والا بیا بسل حوری نور راضی یا اللہ داڑی نور پس دادون غٹ جنت بسنگ ڈکو دا بدا سے ڈکی گی بیا بسل حوری یا اللہ دا سشیشو وی دا ستا دا 2 روجی اجر دے چی دی حور ویلی منگل چا سر وادو کنو ما تا سر والا واد کر دے یا اللہ ولی تا روجنی ولی وکنا روجی خوبنی سکنا بیا بدا نعمتون اللہ منگل راکی اس کے لئے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت اور زمرود کا تیار کر دیتے ہیں اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی اس وقت جنت پر سم رہی کہ دا سلسل حوری دے مخی لرازی کوٹائی چڑھتا رہا کمرے چڑھتا رہا وعدہ چکو کمرہ جوڑاو بیا جہیز سامان پسی گرزو سونے و چاندی بیا کالی جوڑاو لو یا کسائی دلتا پروجی بان استا جنت او تمام جنت تمام ضرورتوں نے پورے دی دا جنت دی سمرہ دے وی دا گڑو چیلو رما چی طول دنیا کی یو گڑ کی کنے بلی دنیا نے خوخکاریم نا چی چڑھتا راستہ دا وی دا غنڈ دنیا چی راوالی او دا روجدار جنت کی دی نو جنت دون غٹتے کہ دا غنڈ دنیا با یو گھٹتا ہی اخکاری بنا الحمدللہ اللہ نے مونگا دا جنتون نصیب کی جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے دا خطرناک خبر ہے چی نشاور شیزیو خوڑو استعمالے کو او غٹ گناہ پر رمضان کی اکڑا نو دا طول کال تمام منزونا حجونا ارسل پسین لوکو دی نقصان ندے اللہ منگ مسلمانہ نساتی لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو رمضان مبارک پلے بیاش کی درے بے احتیاطی نزان اساتا او بل حدیث مبارک خلاصہ رتویما وی آواز اشی دا جنتون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا دی راوی دے چلوم بنے ورز بانا جنت خشتشی دا جہنم دروازی بندشی او دا جنت نہ یو آواز رازی او آواز سشے دے اگر آواز دا سی وی جنت کی خور شی دا جنت پا ونو بوٹو پا ہورو پا غلمانو طولو باندی دا آواز اولگی او بیا غسوئی کہ طول گناہون معاف شول روم بنے روجی سرا نو ملاوی کی ورتسا توبہ قبلی توبہ قبولش وی دا رمضان پا میاش کی اسخو اللہ تبارک و تعالی وی دریم اسمان ترازی او وی حل من سائلن سوکشتا سوال کا ان کے فقد عطی اللہ چیزدل ورکما سغواری مانا توبہ و باسی چو توبہ قبول کما مال غواری چو مالدار کما قرضی ختم الغواری چو قرضی ختم کما وعدہ کل غواری چو وعدی اوشی اولادی نشتا چو اولاد ورکما چو سغواری اللہ وی فقد عطی اللہ مانا اغوار چو دل در کما خلاصہ داشوا
نو الله تبارک وتعالی بیا څه کوي وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ودر سوال پورا کرما رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں اور دا اختر پورز بیا دی برابر نو دا 18 لاکھ کسان شو دا افطاری پا وقت کی سبغوالو اللہ نا مغفرت اور دا خپل روجی دا قبلی دعا بکو کہ اللہ روجہ میں انہی ودار اللہ قبول کی اور بل روایت کی دار آزی چی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام فرمائی دا حسن رضی اللہ عنہ روایت تی علی رضی اللہ عنہ زوی دے اور دا پیغمبر علیہ السلام نوسی دے دی وی چی شپگ لکا خلق روزانہ پرو جماعتی کی اللہ بخی اور بیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی لس لکا خلق اللہ تبارک و تعالی دا رمضان المبارک پا افطاری کی دا بخن اعلان دا غی کئی اے اللہ زمونگم پا دی بخن والوں کی اعلانوں کی نو دا اللہ تبارک و تعالی کم کم نعمت شکریہ با ادا کو اور دا اللہ رب العزت چکم نعمتون دا دی روجی پا وجہ منگتا ملاوی گی سڑے حیران شی پریشان شی جس خدا پاک دا سسب مال راکے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ روایت تے وہ دا بندہ و جنت کی تمنا آرزو کئی اور دنیا کے بمدہ آرزو اور تمنا کئی چی دا دی روجی تمام نعمتون نا خبر شی وی خدا پاک چی طول کال روجہ روجہ وے چی طول کال سوے روجہ روجہ وے اور وی ہوا پر عرش نلان دی دا روان شی اور پا جنتونو کی جنتونو پا بوٹو باندی پا حورو باندی پا غلمانو باندی اولگی نو اگئی وی یا اللہ سچلو شو وی رمضان شروع شو سچے شروع شو رمضان شروع شو وی اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیے جائیں جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹنڈی کرے اور ہم سے اپنی آنکھیں ٹنڈی کرے چی مونگ دا غی نسترگی یخو کو غی مونگ نسترگی یخی کی چی دا غسی مونگ لنکاگانیو کا مونگ لخاوندان جوڑ کا اور آپ نے فرمایا کہ وہی بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کے روزہ رکھ کے مگر یہ بات کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک موتی سے بنی ہوئے خیمے میں ہوتی ہے یو موتی دے او بند خیمہ دا حور پا آگے کے ناستہ دا آغیس رستہ وعدہ کی گی جو سورہ رحمان کے راضی کہ نحور مقصورات فی الخیام دا خیمی جمع دا پا خیموں کی بند دن نہوری بھی او آبا چاہتا ملاوی گی جو چار روجنی ولی بھی اللہ نے دا روجی زمانگ نصیب کی ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے او یا جامی بے اچولی او یا ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف یہ سوٹ اخلی اس وی پا 1000 روپے دے گنڈی بدل پسو پا اتسبا نو اتل 100 روپے بتا پزان چولی نو دا سوٹو نا بسو پورا کئی اللہ پورا کئی وی کتوڑا پا 2000 شی بے مال اللہ را کئی او کپا 200 اللہ را کڑے و دا خسی دا کنا دا خزمون ایمان دے و دا جنت ہر لباس رنگ بدبل نہ بدلی او 70 قسم کی خوشبو دا اویا قسم عطر بپی لگی دلی عطر شیشہ پسو دا پا 200 پا 1000 روپے پا 50,000 پا کشتا دے خو دا وس پوری دا 50,000 1 لاکھ خوشبو نا دا آغین پا کروڑون روپو زیاد قیمتی خوشبوگانی با اویا قسم ستا پا دی جامو باندی اچولے شوی اور ہر عورت خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں 70,000 نوکرانی ہوری بھائی خدمت کئی 70,000 خادمان او دغا علکان واڑ غلمان قرآن پاک کی دی غلمان کأنہم لؤلؤ مکنون لکہ ملغلر غنتی اللہ بحسن والا ورکڑی وی او دغا جنکی او دک علکان با دی خادمان والاڑی لاس پنامہ باندی چی زما دا آقا بما دا سوئی دا جنتی بما دا سو حکم را کئی او ہر یو غلام او ہر یو جنی سر با پلاس کی سوی دا سونے پیالوی او پدی کے با قسم خوراکون با پراتی او دا دی لذتون بای او چیو نوڑای اخری سلویخ کالا بتی خوراک کے پا سلویخ کالو کی با موڑ نشی او دا یوی پیلنی نوڑای خوراک لذت دا بتا آخری نوڑای پر معلوم نکی دا سے خوراکون بدل اللہ در کئی اور ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت اور ہر تخت پر 70 بستر پا ہر تخت بانے با اویا بستری وی اور طولی بستری با در ریخم وی دلتا منگ ریخم لباس نشو اچولے ہر بستر پر تکیا گانے با پرتی وی اور دغا سے بے خاون تم ہر سے ملاوی گی
मोतियों से जुड़े हुए सुर्ख और याकूत एक तख्त पर बैठा होगा, इनके हाथों में 2 कंगन, रमज़ान शरीफ के हर रोज़े का बदला है। दा रमज़ान शरीफ द हर रोज़ी बदल दे नो अल्लाह रे दा बदलुन ज़मुंग नसीब की बल दा च मुंग रो जमाते कहू मुंग वेलियो च यो गिलास निम ओबो पदे दगे की लगे ज़ियाती अचो से कहू ज़ियाती अचो च मुंग द बल कस द रोज़ी ख्याल सातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जान बखी चा बांधे रो जमाते ओका नुवई का द कजुर यो हिस्सा दी वलनी नीम का नीम तवाल नीम बल्ला वरका वही ताबांध जन्नत वाजिब शो तब दुनिया की जन्नती कनी नुवये पयो लसी जोड़ा का आवला वरका कागनी वही उबो वाला यो गुट वरका यो गुट उबो बांधे चित बल्ला वरके अल्लाह बस्ता मगफिरत कई नु दोन गरीबान दी दे मलकी हालात वहल दी चमुंग पदी रमज़ान की दागी खाम खा ख्याल सातु बहरहाल पदी बाने ब्या मिलावीगी स जन्नत न मिलावीगी और कोशिश को कुछ हलाल खुराक बांधे मुंग रोजा मातक च हलाल खुराक बाने सुक रोजा माती दागे बियल अजर दे और पहाराम बाने मातुल बांधे ब्या रोजा फ़र्ज अदाशवा दा सोना सवाबुन च मा जिक्र कदी कि वत यौम न मिलावीगी दा सोना नुकसान खबर दा और उनम यौम मौलाना से टेलीफोन ओ को वेले मिना तो चूँकि बाज़ खलक द गुरबत और दी ऐलान न कई चाहते वे ना नहीं शुकोले मातवे मौली से ढेर ज़्यादा कार ख़राब दे रोजा मुंगा प ओबो निवलिम द प ओबो माता कड़िम द पनुन दे म रोजा म बिया दासे दा मिजाज रन दासे गड़बड़ को कला कला ज खपल अंदिना चिसेंग खपल कोर तो सौदा उलम नु तरसो में वसो पिंजश पग माश्त में उकड़ ओ जमुंगम बची दी औलाद दे सकार रोजगार जमुंग इश्तन सिर्फ इमामत ते न बदी इमामत की सोना बरकत ते नागा जमाम दे दम दे बहरहाल कदा से चा ज़कात विस्ती नबी और नियत की नो जब वर्त ओखम पखपल दे वर लयो से माल दे न राके जान ला पारा न गवाड़म न मे मख के गोखते न म इंशाअल्लाह क़यामत पर यो गवाड़म जमा ईमान मजबूत ते माल रब राकई उस दबल द पार सवाल कोल दा सवाल न दे दा से बसून गरीबान वी सफेद पोश बवी कि दा बद गुरबत शिकारी रोजबत प ओबो बांधी निसिम प ओबो मातयम और मुंग तब पता नवी और जबम च माता ब क़यामत के दरोजी नेमतुन दा कम नेमतुन माओ दा ब मिलावीगी दस निची दा उमदक का हमसाए में द गिरवान न रौनी सी पखपल खुद दस्तरखान डको और माँ सहर के प ओबो रोजनी वले दा माँ खाम के प ओबो माँ बचो और खज़े माता कड़ी दा वले दे माता न कतल बे बसको नो कम अज कम लगों दा खपल माशुमान जनाना उगरजो कि जमुंग प गावन की सुख सुख गरीब दी कि दागी ख्याल उसातु इंशाअल्लाह ख्याल बे सातु कना रोजा ख्वासिम मातीगी उन्हीं वले कीगी पोबुम मातीगी पोबुम निवले कीगी हो कचर तस्तासु दा जीब खर्च स्तासु दा कोर खुराक द बल रोजा माती ओ पिशमनी के आगा इस्तेमाल शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुमर कुल खबर मंगता का कि द यो गुट ओबो पवज बांधी रब जुल जलल बस्ता मगफिरत का जिसका दा ओबता फ्रीदी खपल गिलास के दिवा चोले और बल्ल देवर के जमा दी ओबो बांधे रोजा माता का जमा पदी उबो बांधे रोजा माता का ताल अल्लाह सदर कल तो अल्लाह उबखले अल्लाह ने जमुंग मगफिरत नसीब की अल्लाह रब्बुल जलाल दे अवल माला और बेतासुल पदी खबर बानी दामल को तौफीक नसीब की व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।